السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام نه بعد، زما معزز و محترم الله رب العالمین چې مونږ پیدا کړیو، نو زمونږ د پیدایش مقصد هغه د رب العالمین عبادت او د رب العالمین بندگی و. ځکه زما محترمو د دې عبادت او د بندګۍ د بیان د پاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د انبیاء کرام راولېږل، او موږ ته د دې وضاحت وکړو تر دې پورې چې الله رب العالمین خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې پیغمبره واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کوا، بندگی کوا د الله رب العالمین تر کوم وخت پورې؟ تر هغه وخت پورې چې تا ته مرګ راشي. نو دا انسان دا سوچ نه کوي چې یاره ما ډېر عبادت وکړو، ما ډېره بندګي وکړله، بس ته نور خو څه ضرورت نشته. نه، رب العالمین چې خپل خوږ نبی ته، هغه پیغمبر چې هغه افضل الانبیاء دی، هغه پیغمبر چې د هغه ګناهونه مخکینی ورستونی الله معاف کړي دي، معصوم دی، هغه ته الله رب العالمین دا خبره کوي چې وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، چې کله مرګ راشي تر مرګ پورې د الله رب العالمین عبادت او بندگی کوا. زما محترمو، زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې مصداق هغه دغه شانتي ورکړی دی چې صحابه کرامو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا الله رسوله، تا ته خو الله رب العالمین مخکینی او وروستنی ټول ګناهونه معاف کړي دي، ته ولې دومره عبادت کې، دومره بندگی کې، دومره قیام، رکوع، سجود اوږد کې چې ستا پنډۍ مبارکې په هغې باندې وپړسېږي؟ ستا له خو الله رب العالمین ګناهونه معاف کړي، معصوم کړي د خطا نه، دویم مرتبه یې در کړې ده چې افضل الانبیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا فرمایي نه چې او کنه دا خو الله رب العالمین را باندې کړی دی، بلکې څه وایي؟ دا ورته فرمایي چې افلا اکون عبدا شکورا، آیا زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده نشم چې په ما باندې دومره نعمتونه کړي، دومره احسانات را باندې کړي دي؟ نو د الله رب العالمین شکریه زما محترمو هغه څنګه ادا کیږي؟ هغه د الله رب العالمین په بندګۍ او د الله رب العالمین په عبادت باندې ادا کیږي. که هر څومره مونږ په خوله باندې شکر الحمدلله شکر الحمدلله وایو، خدا زمونږ د خولې دغه دی، ځکه
علما د ایمان مراتب بیانې چې هغه درې دي. یو په خوله باندې وینا ده، په زړه باندې تصدیق ده، او په عمل بالجوارح ده. چې کله یو کار هم په دې کې ونه شي نو الله رب العالمین دا دوه د انسان نه قبلوي. وایي که په دوه پکې وکړي او یو پکې ونه کړي بیا هم الله رب العالمین دا نه قبلوي. خامخا دا درې واړه به انسان په خپل زندګۍ په خپل روزمره زندګۍ کې به هغه راوړي. اول دا چې په خوله باندې چې کله تاسو وګورئ یو انسان مسلمانېږي نو څه شی وایي؟ هر سړی ورته وایي چې کلمه ووایه، هر سړی ورته وایي چې شهادت ووایه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. په خوله باندې دا وایي که نه وایي؟ په خوله باندې دا وایي نو هر سړی ورته مبارکي ورکوي چې اوس ته مسلمان شوې. نو دا دوه خبرې دا د انسان پورې تعلق ساتي چې په زړه باندې تصدیق دا د الله رب العالمین سره معامله ده چې دا انسان په زړه کې څنګه دی. ځکه بل انسان د دې انسان د زړه نه دی خبر، لکه اوس زه چې دی نو د دې مشر د زړه نه نه یم خبر چې په زړه کې څه روان دي، څه کېږي، څه کرل ریبل دا کوي، یا دا زما د زړه نه نه دی خبر چې زما په زړه کې څه کېږي. دا معامله چا سره ده؟ د الله رب العالمین سره ده. که ته تصدیق په زړه کې راولې، الله رب العالمین مني، د الله پیغمبر مني، الله به تعالی اجر او ثواب درکوي. او که نه مني هغه ستا خپل دغه دی، هغې باندې زمونږ څه دغه نشته دی. دریم هغه عمل بالجوارح د زما محترمو، چې یو انسان کلمه هم ووایي، یو انسان مسلمان هم شي خو چې بیا مونځ نه کوي، روجې نه نیسي، عبادات نه کوي، بندگی نه کوي د الله رب العالمین، الله چې کوم پیغمبر را لېږلی د هغې احکامات په خپل زندګۍ کې نه راولي، نو خلک څه وایي؟ ما داسې کلمه ګو مسلمان دی. څه وایي؟ کلمه ګو مسلمان دی. ځکه الله رب العالمین د ده د بدن د ده د شکل نه هغه نور اوچت کړي. او بیا په حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله کوم یو انسان عمل بالجوارح نه کوي، د الله رب العالمین اطاعت او بندگی نه کوي، الله د ده په زړه باندې چې کوم نه توره نقطه ولګوي، وایي یو تور شاندې نقطه السودا وایي هغه ولګېږي. دا چې کله ولګېږي نو بیا الله رب العالمین دې انسان ته ګوري. تاسو وګورئ الله په موږ باندې دومره رحیم او کریم دی چې حدیث کې راځي چې دا کوم ملائک زمونږ ته الله رب العالمین مقرر کړی دي. الله رب العالمین دی ملائکو ته وایي چې د دې انسان دا بد عمل دا چې کوم دی نو یو څو وخته پورې ملي کوي. وایي کېدای شي په دې وخته پورې دا څه وکړي؟ توبه وباسي او الله رب العالمین ته انابت او رجوع وکړي او په خپل په دې خبره باندې خپېمانه شي. الله رب العالمین هغه ختم کړي، هغه ګناه وده لرې کړي. او که چېرته هغه ټایم تیر شي او دا په خپل خبره باندې ولکلک ولاړ چې نه که نه دا بعضې خلک تاسو ګورئ هغه هم په دې خپله خبره باندې کلک ولاړ وایي نه دا مې ښه په دغه باندې کړی دی، ښه په زړه په زور مې کړی دی او دا مې کړی دی او هغه مې کړی دی. الله رب العالمین د هغې هغه ګناه هغه شانتې ولیکلی شي. ما محترمو نو دا توره نقطه چې د ده په زړه باندې کومه لګېدلې ده دا ورو ورو زیاتېږي 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 تر دې پورې چې ټول زړه د هغه تور شي. وایي بیا په هغه باندې نه د الله رب العالمین کومه خبره اثر کوي، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دین نصیحت کوم اثر کوي، نه د علماو کومه خبره ورته اثر کوي، نه ښه خبره نه بد خبره. ولې زړه د الله رب العالمین د طرفه د دې انسان سره تور شوی دی. او که په دې نقطې لګېدو سره کومه ګناه چې کړې ده او د هغې سره دا انسان سمدستي توبه وباسي، الله ته رجوع وکړي، 2 رکعاته وکړي، نو الله رب العالمین ملائکو ته د دې انسان په باره کې فخر کوي چې وګوره دا زما بنده دی. څه شی مجبوره کړو د دې جومات ته راغی، توبه وباسي، 2 رکعاته نفل ادا کوي. څه شی مجبوره کړو؟ دې خبرې مجبوره کړو چې لیس لنا رب سواک، چې دی الله ستا نه ما سوا زما بل رب نشته دی چې ما ته زما بخښنه وکړي، ما ته زما د ګناهونو نه عفو وکړي. فخر کوي الله رب العالمین په داسې انسانانو باندې. اوس مونږ ته هم پکار دی چې مونږ په خپل ګریوان کې دا سوچ وکړو چې آیا مونږ هم دې خلکو کې یو چې الله رب العالمین په مونږ باندې فخر کوي که نه کوي؟ هغه خلکو کې مونږ شمیر یو که نه یو شمیر؟ که چېرته شمیر یو نو خپل ځان سره محاسبه پکار ده، خپل ځان سره خوشحالي پکار ده زما محترمو. او که نه مونږ داسې یو چې عمل کوو خلکو ته ښایو، خلک به زمونږ څه وایي زما محترمو؟ الټا نن سبا زمانه داسې ده، ماحول داسې دی
چې هر یو انسان په خپل غمونو کې مبتلا دی، د چا طرف ته فکر او سوچ نه دی. که څوک د په زوره ځان خیم نو د هغې هغه شکریه نه ادا کوي، هغې طرف ته ګوري نه، هغې طرف ته راځي هم نه. ولې هغه ته دا پته ده چې مړه خپل کار به کوي، داسې اوزګار دی، مونږ باندې څه تېرېږي او داسې شی کوي، مونږ په کومو خولو کې ډوب یو، دا اوس مونږ ته ځان مخې ته راته کوي. نو هغه عبادت، هغه بندګي، هغه چې کوم جدوجهد او کوشش دی هغه زمونږ سین لاګو شي. لکه تاسو وګورئ الله رب العالمین په سورة انعام کې د شپږ انبیاو تذکره کړې ده، اخره کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتده. دا هغه کسان دي چې الله رب العالمین دیو ته هدایت کړي، تم د دیو په هدایت باندې اقتدا کوه. او که چېرته ته د دیو په هدایت اقتدا ونه کړې، په بله لار باندې روان شي، یعنې شرکو کې، ریاو کې، بدعاتو کې خپل اعمال خراب کړي، نو الله څه فرمایي پیغمبره فقد حبط عملو، ستا عمل هم زه بربادوم. وایي چې پیغمبر ته الله رب العالمین دومره سخته زورنه ورکوي، نو ما او تاسې شی موږ ته به زورنه نه راکوي، موږ خو به خامخا زورنه راکوي. زما محترمو، نو دغه نیکیان چې کوم موږ په خپل زندګۍ کې کړي دي، خاص کر په رمضان المبارک کې، بیا د رمضان المبارک نه بعد هم الحمدلله الله رب العالمین توفیق را کړی دی چې موږ دا نیکیانې جاري ساتلې دي. خو اوس چې کله دا میاشت تېره شي د رمضان نه بعد، د نیکو نه بعد، د بیا انسان رو رو سست کېږي، رو رو چې کوم دی نو هغه نیکو نه زړه اوړي. ولې شیطان د هغه په زړه کې دا خبر اچوي چې مړه بس دی، ډېر اعمال دې وکړل، یاره بس دی، روژه دې ګوره، روژه دې مونیوله او تلاوتونه دې مو کړل او نوافل دې مو کړل او د شپې به هم پاڅېدلې او تراویح به دې م کولې او قیام اللیل به دې م کول او قرآن کریم دې مو واورېدل، هر څه دې وکړل. بیا د هغې نه بعد د شپږ روژې د شوال دې مونیولې او دا دې وکړل، هغه دې وکړل، بس اوس پرېږده، دا ډېرې دي. وایي لکه یو کس و هغه تللی عمرې او حج له، چې کله واپس راغی نو مونځ یې نه کوم. چا ورته وایي چې مونځ ولې نه کوې؟ وایي هغه وایي که نه وایي چې حدیث کې راځي، وایي چې د حرم کې چې مونځ وکړي نو 1 لک ثواب دی، او چې مسجد نبوي کې وکړي نو دومره ثواب دی. هغه ورته ګوره ما دومره مونځونه کړي دي، زما په الله باندې قرض دی. وایي بیا خلک داسې خبرې کوي، دا څه شی دی؟ دا صرف د شیطان هغه وسوسه او د شیطان هغه چال دی چې انسان پکې راګیری. زما محترمو، نو که چېرته مونږ هم په دې وسوسې او په دې چال کې د شیطان راګیر شو، هغه زمونږ اعمال هغه ټول بربادېږي. زما محترمو، ځکه الله رب العالمین انبیاو ته د نیکو اعمالو ترغیب ورکړی چې ای انبیاو، تاسو ته خو ما ډیوټي د رسالت درکړې ده، تاسو ته خو ما دا خبره بیانه کړې ده چې ما دا امت، ما دا بندگان دا چې دی نو د عذاب قبر نه، د جهنم د اور نه ویروئ او د جنت په طرف ته روان کړئ، د هغې زیری وله ورکئ. لکه الله رب العالمین فرمایي چې یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک خوراک کوئ، واعملوا صالحا، او نیک عمل کوئ. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت د الله رب العالمین کوئ تر مرګ پورې. و یو عالمو هغه عبادت کولو شیطان ولا راغی او ورته وویل چې ما ډېر عبادت دی وکړو، بس دی، دا دی، هغه دی. هغه ځان سره پوه شو چې یاره دا خو شیطان دی، ما چې دی نو د الله رب العالمین د بندګۍ او د الله د عبادت نه مې اړی. هغه په زړه کې ځان راوستل چې دا خو شیطان دی، ورک شوی. ولې الله رب العالمین فرمایي چې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کوه د الله رب العالمین تر مرګ پورې. ته ما ته څنګه وایې چې زه ملایک یم او زه د الله رب العالمین د طرف نه راغلی یم، بس تا عبادت قبول شو، نور عبادت مه کوه. چې الله پیغمبر ته دا خبره کې ته څنګه وایې؟ هغه وایي ګوره که نه، ما ډېر عبادت ګزار او دغه مې خلاص ګمراه کړي دي، خو ته چې کوم دی نو د علم نه په وجه باندې ما نه څه شوې، بچ شوې. د قرآن کریم علم، د قرآن کریم هغه پوهه هغه تا حاصل کړی و، ما نه په دې باندې بچ شوی وای. انسانان ډېر داسې دي چې هغه په زړه کې دا خبره راشي چې یاره مونږ خو چې دی نو ډېر عمل وکړو، ډېر عبادتونه مو کړل، ډېر بندګي مو کړل د الله رب العالمین، بس نور نه دی پکار، نور نه دی کول پکار. نه زما محترمو، چې الله پیغمبرانو ته وایي چې واعملوا صالحا، نیک عمل کوئ،
د پیغمبر کار څه شی دی زما محترمو؟ ځکه هغه معصوم دی، هغه د ګناه نه بچ کړی شوی دی، هغه ته الله رب العالمین ګناهونه معاف کړي دي، او بیا مو ته الله رب العالمین وایي چې واعملوا صالحا. دا نیک عمل دا ذریعه د نجات ده، دا ذریعه د کامیابی ده. منځ کې زما محترمو الله رب العالمین د زندګۍ او د مرګ دا نیک عمل ازمایش ګرځولی دی. وګورئ ما چې کوم یو آیات ستاسو په حضور کې ولوستو، الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا. دا یې نه دي ویلي چې الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم اکثر عملا. زیات عمل الله نه غواړي، 2 رکعاته کوه خو پابندۍ سره کوه او ښه په طریقې سره کوه. کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلی دی هغه شان دی کوه، 2 رکعاته کوه خو د ثواب او د اجر په نیت باندې کوه. 2 رکعاته کوه خو په هغې کې ریا مه راوله. 2 رکعاته کوه خو په هغې کې چا د ځان ښودنې مه کوه چې یاره زم دا کوم او زم داسې کوم. نن سبا مونږ کې دا مصیبت دی چې مونږ کله د شپې تهجدو ته راپاسو نو بیا خلکو ته دا نه وایو چې یاره ما بېګا تهجد کړی دی او زه بېګا راپاسېدلی یم، بلکې د خلکو د بیانولو دپاره ولې دا ځکه نه وایو چې یاره وایي ریا کې را نه شي. نو دا خبره کوو یاره شپې پاسېدلی یم اسمان باندې داسې کلک توره وریځه وه وایي، دا سپوږمۍ داسې خړه شوې وه او داسې وه دې طرف ته وه هغه طرف ته وه، دا ستوري داسې پړقېدلې، دا ستوري دومره زیاتې وې. هغه کوم کس ته چې بیانوي هغه پوه شي ما ته پته ده وایي میګا زما په خیال چې بیا تهجد ته پاسېدلی وایي. که د تهجد نوم وانخلو نو داسې خبرې ورته کوو چې هغه زمونږ خبره هغه په ریا کې بدله شي. زما محترم هغه زمونږ اعمال هغه ټول څه شي برباد شي، سمې لارې نه دی نو واوړي. هغه زمونږ محنت هغه زمونږ کوشش هغه څه شي ختم شي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو سره ناستو، تپوس یې وکړو چې من المفلس فیکم. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم زما صحابه تاسو کې چې دی نو غریب سړی څوک دی؟ هغه ورته چې مال او دولت بنګلې ګاډي دا شی نه چې اوسنی خو غریب دی که نه؟ هغه غریب دا نه دی، ډېر عملونه به یې کړي وي، زکاتونه، روجې، قرآن کریم تلاوت، بندگی، عبادت، خو لیکن خلکو ته به دا عمل څه دپاره کړی وي؟ ځان ښودنې دپاره به یې کړی وي، د خلکو حق به یې خوړلی وي، د خلکو سره به یې چې دی نو زیاتۍ کړی وي، د خلکو عزت به یې چې دی نو څه کړی خراب کړی وي. مونږ ته خو دا خبرې ډېر وړې ښکاري زما محترمو، خو په دې باندې زمونږ دا نیک عمل هغه بربادېږي، تباه کېږي. لکه اوس په لاره باندې مونږ روان یو که نه، دا خاص کر زمونږ دا ډرایوران حضرات هسې په ځای باندې روان وی او لاره کې به ایسته څه وکړي کنځل به شروع کړي. کنځل واقع تا ته راجع کېږي، خو لیکن ستا هغه عمل هغه څه شی کې زما محترمو بربادوي، هغه تباه کېولې. تا د کنځل چې وکړل دا داسې شو چې د هغه بېعزتي دې وکړه، هغه بېعزتۍ بدله الله رب العالمین تعالی په څه باندې درکوي؟ ستا عمل بربادوي. نه هغه ته پې څه وشو او نه الله ته پې څه وشو، بلکې ورسېده خبره چا ته؟ هم خپل ځان ته. زمونږ اعمال په هغې باندې برباد شو. بیا به الله رب العالمین به حساب و کتاب د قیامت په ورځ باندې به ووایي ښه چې دې چا ته بد رد ویلي دي، چا سره دنیا کې کنځل کړي دا، چا عزت یې خراب کړی دی، چا نور صحیح کړي دي، چا یې سپېړه ورکړې ده، چا دې کنځل کړي دي، هغه راولئ. هغه چې راوستی شي یو اوږد قطار لګېدلی دی، ځکه زمونږ هم 50-60 کاله 80 کاله عمر یي، په دې کې مونږ هم د ورځې ډېر اخوا دېخوا خبرې کوو چې اوږد قطار لګېدلی او زما د 50-60 کالو عمل الله رب العالمین ورته وایي چې دا اعمال دې له ورکوه، یو رخصتېږي، یو رخصتېږي، تر دې پورې چې هغه د 50-60 کالو عمل هغه زما ختم شي، برباد شي. او لین لا لګېدلی دی، اعمال نشته دی او لین لګېدلی دی. الله رب العالمین ته ملایکه چې الله اوس څه چلو کو؟ اعمال خو ختم شو. الله به ورته وایي چې د هغې خلکو دا بد عمل راوالی د دې سړي ته په د دې په نامه اعمال کې واچوي. د هغه خلکو چې کوم مونږ ګوره هغې د بد رد ویلی دی، هغې سپکاوی هم کړی دی، د هغې بېعزتي هم کړې ده. هغه خلک چې کوم دی نو څه شی شو؟ د الله رب العالمین په نیز باندې کامیاب شو، فائز شو،
او زه چې کوم دی نو چې ټول عمر مې جماعت کې تیر کړی دی، ټول عمر مې چې دی نو قرآن کریم تلاوت کړی دی، ټول عمر مې چې دی نو د الله بندګي او عبادت کړی دی، په دې وړه خبره باندې یو ځای کې زه یو ټولګي کې ناست یم او په هغه ټولګي کې چې دی نو بل کس راشي زه هغې پسې مخامخ خو داسې نه وایم خو په پشي شا ورپسې بد رد وایم خپل ملګري ته دا داسې بېکاره سړی دی، یاره دې کې دا شی دی، یاره دې کې هغه شی دی، خبرې مې ورسره وکړې دي، ګوره د هغې سپکاوی مې د ده منځ کې وکړو، هغې بېعزتي مې د ده سړي په مخې ته وکړله، څه شی وشو؟ نه ده ته بېعزت دغه ورسېدو، نه هغه ته بې څه ورسېدو، او نه الله رب العالمین ته بې څه تکلیف ورسېدو. تکلیف چې ورسېدو چا ته ورسېدو؟ ما ته ورسېدو، ځکه ما د دې انسان ولې دې باندې زما عمل څه کېږي زما محترمو بربادېږي. او مونږ خو چې مجلس کوو زمونږ مجلس کې بله خبره نه یا تا پسې خبرې یا ما پسې خبرې یا هغه پسې خبرې یا هغه پسې خبرې. په کار دا دی زما محترمو چې د نیکو اعمالو طرف ته توجه وکړو. ولې مؤمن صفت الله رب العالمین دا ذکر کړی چې والمؤمنون والمؤمنات یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. مؤمن هغه انسان دی چې نیکو طرف ته امر کوي او د بدو نه منع کوي. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة ويطيعون الله ورسوله. نه الله او د الله د رسول څخه کوي تابعداري او بندگی کوي. دا خو د الله نه تابعداري شو نه بندگی شو. عبادت هغه د زما محترمو الله رب العالمین چې قبلې کوم عبادت قبلې هغه عبادت قبلې چې هغه د هغې د رضا دپاره وي، هغه د هغې د خوشنودۍ د حاصلولو دپاره وي، هغه هغې ته چې ناست دي سترګو نه یو اوښکه راوغورځوه زما محترمو. دا یو اوښکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه اوښکې داسې دي چې الله رب العالمین په هغې باندې د جهنم اور چې کوم دی نو هغه ختموي. ګوره یو اوښکه یو قطره سترګو نه څونه ما محترمو اوښکې راوځي، زیات نه زیات یا یو قطره یا دوه قطرې راوځي، خو دا دومره دغه قطره ده درنه قطره ده چې په دې باندې الله رب العالمین د جهنم اور ختموي. یو هغه چې د جهاد فی سبیل الله کې د الله رب العالمین په لاره کې ته شوګیره دې کړي او دا سترګې دې وپړسېږي او په دې باندې کوم دی نو هغه اوښکې راوځي کله دا سترګې د سړي خوږېږي د بې خوبۍ د وجې نه. دویم هغه چې د الله رب العالمین مخې ته ناست دی او عاجزي او انکساري او بندګي کې او په دې کې خپل ګناهونه در په یاد شي چې الله ما دا ګناه کړی ده دا ګناه مې کړی ده او ته بخونکی ذات یې بل رب مې نشته دی او په دې کې ستا د سترګو نه اوښکې روانې شي. دا هغه اعمال دي زما محترمو، دا هغه د الله رب العالمین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوشنودي د حاصلولو ذرایع دي چې په دې باندې انسان کامیابیږي زما محترمو. او دغه اسباب او دغه طریقې د الله رب العالمین د خوشنودي د حاصلولو هغه څنګه ملاویږي؟ په هغې باندې څه ثمره مرتب کیږي؟ یو انسان دی نیک عمل کوي، ځان ستړی کوي، خلکو ته ځان نه ښیي، بلکې زړه کې دا خبره راولي چې دا ټول هر څه چې زه کوم د چا دپاره کوم؟ یو الله دپاره کوم. څه دپاره کوم؟ جنت حاصلولو دپاره کوم. څه دپاره کوم؟ چې الله رب العالمین رانه رضا شي. د دې څه فایده موږ ته ملاویږي؟ ځکه انسان دی حریص دی، هر ځای کې دا سوچ کوي چې یاره ټیک ده زه دا کار کوم د دې به ما ته څه ملاویږي، زما به کې څه فایده ده، زما به کې څه اجر دی. لکه د غزوه بدر په موقع باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته یا د احد په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د جنت ترغیب ورکو، سم دستي هغه وویل چې د الله رضا ټیک د زو در سره زمونږ دپاره به پکې څه شی وي؟ هغه ورته ویل چې لکم الجنه، ستاسو دپاره د دې په بدله کې څه شی دی؟ جنت دی. چې جنت نوم یې واورېدو بس بیا هېڅ هم پاتې نه شو، سم دستي روان شو. په دې نیکو اعمالو باندې زما محترمو ټولو کې اول دا ثمره مرتب کیږي چې الله رب العالمین دا انسان د عذاب قبر نه محفوظ ساتي. ځکه چې کله انسان مړ کیږي سات نه وځي، مشکات کې حدیث دی وایي ملائک ولا راشي، او چې کله دا یو نیک انسان وي
نو په ښه طریقې سره په اسانۍ سره داسې قسم ته روح کې نه وباسي لکه دا لوښي کې چې اوبه یې اوبه په اسانۍ سره چې کوم دی نو هغه راوغورځوي که نه دغه طریقې سره وایي دننه انسان نه روح وځي وایي هغه روح بیا چې کوم دی نو په بره اسمان طرف ته خیږي اسمان د دنیا چې کوم دی نو د هغې دروازه ووهلی شي ملائک تپوس کوي دا چا روح دی چې دومره ښه دی او دومره بهترین دی هغه ورته دا د فلاني د پلاني د زوی بیا چې هلته کوم مسلمانان یې مؤمنانو روحونه هغه ټول راشي د دې روح څه کوي استقبال کوي بیا د الله رب العالمین ته لاړ شي الله رب العالمین وایي چې د دې انسان دا روح په کوم ځای کې ولیکئ په علیینو کې ولیکلی شي بیا واپس دا چې دی نو دنیا ته راشي تر هغه وخته پورې د خلکو دا مړی خښ کړی وي په قبر کې چې قبر ته راشي بیا ورته ملائک راشي نکیر و منکر او هغه یې راپاسي چې پاسېږه چې راپاسېږي بیا ترنه تپوسونه کوي چې من ربک ما دینک ماذا تقول في هذه الرجل لو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شکل ولا راوړی شي تصویر ولا راوړی شي دې باره کې څه وي چې دا صحیح معناګانې د دې جوابونه صحیح ورکړي بیا ولا وایي چې نو حدیث کې راځي و یو ښایسته شکل والا انسان ښایسته جامو کې ښایسته بوی کې نه ځي ښایسته خوشبویي کې نه روانئ هغه ولا راشي دا انسان ورته وایي ته څوک یې ته د کوم طرفه راغلی هغه ورته وایي زه ستا هغه نیک عمل یم چې تا په دنیا کې کولو زه ستا هغه عمل یم چې تا په دنیا کې کولو خلکو نه به ځان ساتلو د خلکو غیبت به نه کوو د خلکو پسې بهتان به نه تړلو د خلکو سپکاوی به نه کوو خلکو ته به کنځل نه کول او د الله رب العالمین د رضا او د الله رب العالمین د خوشنودۍ کارونه به کول زه هغه ستا عمل نن تاسو چې د الله د عذاب او د بندګۍ د قهر نه بچ کومه الله رب العالمین ملائکو ته فرمایي چې ته چې دینو د جنت بستر واچوي د جنت جامې وته واچوي او د جنت کړکۍ وته کلاو کوي زما محترم دا حدیث الفاظ دي اوس د انسان په ذهن کې شیطان دا سوال راولي چې دا څنګه کېدای شي ما دا قبر ته ګوره دومره لاندې سړی چې کوم دی نو 8 فوټه ځای وکني او بیا په هغې کې هغه لحد جوړ کړي یا چې کوم شخص پکې جوړ کړي هغې کې مړی کېدي کاڼي پې کېدي او د پاسه به خاورې واړی جنت په کوم ځای کې دی اسمانونو نه بره دی دا څنګه کېدی چې بستره مته واچولی شي او کپړې مته واچولی شي او د هغې هغه دروازه مته کلاو کړی شي زما محترمو دا خبرې چې دی دا څه شی دی دا د غیبونه دي الله رب العالمین فرمایي په اوله سپاره کې هدن للمتقین الذين يؤمنون بالغیب متقیانو صفت څه شی دی یؤمنون بالغیب مونږ ته الله بیان کړی مونږ ته پیغمبر بیان کړی دی بس مونږ یې منو که زما ضرورت مني او که نه مني زما عقل تسلیموي او که نه تسلیموي بس پیغمبر مونږ ته دا فرمایلی دی آمنا وسلمنا مونږ یې منو په دې خبره باندې دا یو قسم ته عمل دی زما محترمو دا یو قسم ته عقیده ده لکه نن سبا دا د سوشل میډیا زمانه ده په دې باندې تاسو وګورئ که نه د قبر تصویر راشي او کله پکې هغه لحد کې اور راشي او کله پکې لړمان او ماران او دا شیونه پکې ښیي الله رب العالمین دا د قبر عذاب پټ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته ما ته د دې خبرې یره نه وی چې تاسو بیا خپل مړي نه ښخوئ نو ما به الله رب العالمین ته فرمایي چې ای الله دې زما امت ته د قبر عذاب او د قبر سختي وښایي که چېرته ما دا ویلی وی او تاسو دا د قبر عذاب او د قبر سختي کتلی وی تاسو بیا خپل مړي نه ښخوئ مونږ د سوشل میډیا کې راشي څه شی دی وایي وګوره که نه دا وګوره د لړمان دی او دا وګوره قبر کې ماران دی دا وګوره اور دی او دا وګوره مار ته تاو شوی دی دا هلته الله فرمایي چې یؤمنون بالغیب دا غیب دی نه ښکاري مونږ ته دا هر سړی بیا چې کوم دی نه ګوري را ګوري نه بس څوک ورته لایک ورکوي او څوک یې شیر کوي دا څه دپاره خپل ځان مشهوروي سره نه د الله رضا شته نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او بندګي شته صرف خپل ځان مشهوروي او موږ دومره سادهګان یو چې موږ هم د دې خبرې تحقیق نه کوو ځان نه پوهه کوو خو صرف بس په هغې باندې ځان تېرو او دا په دې موبایل کې او په دې سوشل میډیا باندې راولو دې ورکوټو خبرو باندې زما محترمو دغه زموږ عمل چې موږ په 50 کاله 60 کاله کې په دنیا کې کړی دی د دې نه موږ څه شی کېږو
خلاصېږو د دې نه زمونږ هغه محنت هغه کوشش ځي. بل زما محترمو د قیامت په ورځ باندې چې کوم پریشانی ده هغه چې کوم دی نو ختمیږي په دې نیکو اعمالو سره. ولې الله رب العالمین فرمایي قیامت ورځ دومره سخته ورځ ده چې هر انسان به په خپلو خولو کې ډوب وي او چې د قبر نه راپاڅولی شي ابله خپې به وي، ناسنته به وي، بربنډ به وي. زموږ مور بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې دا الله رسوله دا خو ډېر یو شرمناکه ورځ وي. هغه ورته ویل چې د صدیق لورې شرمناک ورځ نه ده بلکې هر انسان به په خپل خولو کې دومره ډوب وي چاته به فکر نه وي. هر انسان به دا وایي چې نیک عمل راته میلاو شي، یو عمل میلاو شي چې زه بچ شم، یو عمل راته میلاو شي چې زه د دې سختۍ او د دې خولو د دې مشکلاتو نه ځان بچ کړم. د یو عمل دپاره به ارمان او افسوس به کوي. زما محترمو پکار دا دی زما محترمو چې دا کم عمل مونږ کوو خپل زړه کې د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین خوشنودي واچو او د الله رب العالمین دپاره وګرځو چې سبا مونږ د الله رب العالمین مخې له ورځو د هغې خوا له ورځو چې هغه مونږ ته په دې باندې کامیابي راکړي او هغه راته وایي چې ستا دا عمل ما قبول کړی جنت ته ځه. او که نه داسې راته وایي چې انسانه ستا دا عمل ما نه دی قبول کړی ځه، بیا مونږ الله ته داسې ویلو شو چې الله ولې مونږ الله ته ویلو شو هېڅکله نه شو ویلی. دا 50 کاله 40 کاله 80 کاله چې زما عمر دی دا هباء منصوره لاړو. زما محترم الله نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زمونږ کوم خبرې چې مونږ وکړلې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او دا زمونږ په زندګۍ کې راولي چې مونږ نیک اعمالو طرف ته ترغیب وکړو او دا خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره وګرځو، نه د خلکو د ښودنې دپاره، نه خلکو ته دا ووایو چې یاره ما دا کار داسې کړی دی او دا کار مې داسې کړی دی. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.